اوس د دې نه بیا د دې خط شمال نه یا د دې خط نصف النهار نه قبله معلومېږي. د قبلې د معلومولو طریقه یې دا ده چې ته د علاقې زاویې قبله روباسه. زاویې قبله معنا دا وي چې وختي مو السمت وي که نه، چې دا د شمال نه کعبه دا په کوم السمت باندې واقع ده، مشرق طرف ته ده که مغرب طرف ته ده چې کوم طرف ته ده، نو په 16 ډیګرۍ باندې واقع ده. چې دقه دې روباسله دا ستا عین قبله، دا ستا دغه ستا زاویې قبله شو. دا ستا څه شوه؟ زاویې زاویې قبله یو په دې ډیجیټل آلاتو معلومي لکه په دې موبایل او په دې، او دویم نمبر زاویې قبله په حسابي طریقه په قیدو باندې معلومي، په قیدو به معلومات صحیح ده. په دغې آلاتو باندې موږ معلومه کړه په دغې موبایل باندې د دې ځای زاویې قبله چې وه هغه 106.2 ده. د دې خط شمال نه ته اوس د 106.2 زاویه جوړه ده، ٹھیک شوله؟ دغه عیني دا خط شمال ځا سره شو په دې کې چې په کوم ځای وجوړه لکه مثال په دې ځای کې مرکز به یو علي ځان نه که نه بس دغه ځای باندې دا ځای دغه شو که نه دې ځای باندې موجود دې ډي دا مرکز په دای په مرکز کې صحیح دی. خط شمال راغی که نه جی راشه 10 20 90 دې ځای پورې دی 100 دې ځای پورې دې ځای پورې 110 دا 105 دی که نه یو درجه چې پسې بل شي دا به 106 شي. ٹھیک شو؟ صحیح. دا ستا عیني قبله ده. پوه شو که دې پسې دا زاویه قبله زاویه قبله په موبایل معلومه دا وروسته په بورډ باندې قاعده وي روباسو په قاعده باندې که موبایل دې سره نه یو ګوره طریقه د غریبانانو یو د مالدارانو طریقه دا چې په دغې حالاتو یې معلوم کوي. موږ د غریبانو طریقه دا چې پین پسې راولو او کافي پسې راولو وایي ٹھیک شو د دواړو رعایت ٹھیک شو نه دغه مې معلومه کړه 106 وځي بس دقه 105.8 دغه یو شی دی تقریبا بله خبره سوچو بس اوس یو بله خبره دا خو مونږ چې دا معلومه کړه که ته په دې کرښه باندې داسې روان شي که نه بلکل اخوا دېخوا ګورې نه نو عینې کعبې ته به ورسې چېرته به ورسې بلکل کعبې دروازې له به ورسې دیوال سره به یې ورسې مونږ ته حکم دا دی چې کله تاسو په بیت الله شریف کې دننه یئ نو چې د کم طرف ته مخ کوه مونځ کوه چې د بیت الله شریف نه بار په د مسجد حرام کې دننه یئ نو بیا به خاص کعبې ته مخ کوې چې په مکه مکرمه کې یي نو بیا به د مسجد حرام طرف ته مخ کوې خو که چېرته د مکې د آفاقو نه بار وي بیا دغې طرف ته مخ کوه چې کوم طرف ته دا مکه ده کوم طرف ته کعبه دا طرف چې دی دا بیا جهاد ته ویل کېږي. طرف چا ته وایي؟ جهاد ته. او جهاد زموږ سره څلور دي. جهاد څه دي؟ څلور دي. د دې قبلې جهاد فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. شطر څه کوم عیني ځای چې تا اغوستی دی د دې نه یو طرف ته 45 ډګري بل طرف ته 45 په دې ته بیا ځان 45 دا زموږ قبله شوه که نه وګوره इसी शो 45 डिग्री زاویه جوړه 40 50 45 شو کنه یو داش وشولا
بل د دې طرف 45 د 45 شو کنه دا یو بل سره میلاو شو دا زمون ټول جهت شطر المسدا و شطر یو سړی د پشان دی بالکل ولاړو بالکل صحیح بوځي یو سړی لکه خطا شوی دی لکه دشي ولاړ دی ته بولو دې سر باندې سپېړ نه ورګي چې خدای دې خوار ګر کافر شو لا 45 ګورو گنجائش دا 45 ګورو گنجائش د عین قبله نه یو طرف ته بل طرف دا چې د مثال نوې مسجد څوک جوړي پکار دا چې عین قبله طرف ته قبله راوړي صحیح برابر چې چا فرق وګیم نه زوړ مسجد دیتا قبله وکتل او هغه 10 ډیګري یا 12 ډیګري 15 ډیګري منحرف و ده عین کعبه نه نو ضرورت نشته چې خلکو دوی چې رسپونه کاږي کوي یا د جمعه توران کوي بیا جوړ کوي ٹھیک شو لا د دې گنجائش دا ټول زموږ د مکې د آفاقونه واریو کنه زموږ د بار دا ټول طرف قبلي دیوال دی ها دلته به څنګه راځي ها اوس بل شو لا اوس سب په دې څنګه جوړو دا خو زموږ عین قبله شو کنه په دې باندې ته ودرې دې موږ دې کاو ټیک څنګه اوس په دې باندې د 90 ډیګري بیا دې شي دې 90 کې دا سب په دې باندې ودرې شي ودرې یو دا یار په دې وشولا دا خط سم شو دا خط قبله وشولا زوال دا وخت دی زوال ها دویم دا هو شو کنه دلته مدخل زمو سره وو 940 باندې او مخرج په 232 باندې نه نه ورس ها سبب بیا بدلیږي بل شان بل شان لګ فرق راځي نن دسیو د دې 945 نرواله تر 232 پورې دا ټیم سوره دی ټول سلور غنټه او 52 منټ ور د 940 نه 1040 1140 1240 140 240 پنځه ګنټې شوې خدا 32 می اته منټه کم پنځه ګنټې دې تنصیب وکړو نیمه 2 غنټې او سلور منټه پاسه 2 غنټې او 26 ٹھیک شو نا اوس د 940 سره 2 غنټې او 26 منټ جمع کړو ها 12 بجې او 6 نو دا زمونږ هغه موږ سره ایسته خط شمال جوړ کړو نه چې کل نننۍ ورځ په 12 چې باندې د سورې راغله 12 یعنی نننۍ زمونږ سره د نصف النهار وخت چې هغه 12 وایي اوس بیا د ماوي چې دې کې با د 12 چې مطلب دا وکنه چې دې ځای زمونږ نصف النهار نه چې د نور د جرم شمس چې کوم دی دې مرکز بالکل دا 12 چې راغلی ولیکن چې کله د نصف النهار اگر دې علاقې د سبت الراس لا د نور اولنۍ ټوکړه راوړه طرف راورسي د نصف النهار شروع شي بیا دا ټوټل 100 دقیقې دی 32 دقیقې مثلا او 32 دقیقې چې نور توی کوي دا په 100 منټه کې یو درجه په 4 منټ 2 منټه کې سره پاس لګون کې ان ته مثلا 3 منټه وا پوښې به 3 منټه واخلنو یو نیم منټ اخوا یو نیم دی کسرونه بګي بیا مال سلور منټه واخلا 2 منټه اخوا 2 منټه دی خو سلور منټه زمو سره مکروه وقت شو خوشولا بل اوس پکې 3 منټه بګي احتیاط جوړ 3 منټه یو طرف ته جمع کا 3 منټه بل طرف 10 منټ نو راشي
ټیم دلته سره وته 12 چې په 12:01 مکروه وخت شروع شو او په 12:11 وته منځ لا 10 منټ د مکروه د احتیاط سره د احتیاط در احتیاط سره 12:11 بیا اذان کیږي په 12:11 چې بیا څوک اذان کوي د ماسپټي زیاتول نه ورسره او بګیا دې څه پوښتنه نو وخت نسبت نهار دی معلومیږي او هغه خط نسبت نهار دی معلومیږي چې هغه ته کایته نسبت نهار دی بار چې سای اصلي ولا د ډیجیټل غړې وي سره به 12:32 پورې لا ګوره ډیجیټل غړې چې دي کنه نو خپل ورځ یو مولانا صاحب وی چې ډیجیټل غړو د نقشو غ افادیت ختم کړي دی د سره یې نه ختم کړي د ډیجیټل غړي چې دي نو دی د هر ضلع له خپل نمبر ورکړي وایي به او د نقشې د بار چې کوم اصول پکار دي چې د نقشې ته د کوم اصول تحت جوړه دي چې دا د ټولې ضلع د بار څه راشي نو په هغه اصول مطابق وی ندي ورغلي د نت نه د دې ضلع طول البلد عرض البلد چې د سن نت نه راغلي او په نت باندې دا ضروری نه ده چې د دې ضلع هغه پکس د مرکز طول البلد او عرض البلد بلکې په هغه په نت باندې اکثر د یوې ضلع د مشهور د ځای چې کوي د هغې طول البلد عرض البلد ورکړي یا به د هغې د هډ کوارټر ورکړي زمونږ نه د هډ کوارټر سره کار شته او نن د مشهور ځای سره زمونږ د دې ضلع د جغرافیایي مرکز سره کار دی د زمینی مرکز سره کار دی ځمکې د مرکز پوه شوې بګا زمونږ ضلع دربای کې مشهور ځای پیر بابا دی پیر بابا زمونږ د ضلع په ګوټ کې دی نو که ته نیټ لور کې چې طول البلد او عرض البلد د بنیر راغ نه تعالی د پیر بابا راځي د پیر بابا په هغې چې جوړ دی نو د پیر بابا د خوشه خلکو دپاره به سیټي چې کوم بل سر د هغې دپاره خو سیټ نه دی بی دلته ستاسو یو سر لګېدلی دی د مردان سره بل سر هم لګېدلی دی د پېښور سره بل دی خوا د شیرګړ او دغې ځایونو سره ټیک شو نه نو که ته مثال په طور د مردان سره چې ستا کوم سر لګېدلی دی او ته د هغې ځای په طول البلد عرض البلد باندې ته نقشه جوړه کړې نو دا خو به د دغې خوشا دپاره ټیکي خو د دې خوا چې د پېښور سره او د نورو ځایونو سره چې کوم باډر وي ګیرچک څلور طرف باډر دي که نه دغې طرف ته چې کومې علاقې دي د هغې لپاره نه وي دغه نقشه چې ده دا په کوم ځای چې تا نقشه جوړه کړه که نه دا ګیر چاپېره 27 کیلومیټرو لپاره کار کوي زیاده سے زیاده 30 کیلو مربع هوایي 30 مربع هوایي 30 لکه په دې ځای دې جوړه کړه هوایي 30 کیلومیټرو کې دا چلیږي فرق په دې کې وی نو کم وي مېز نه کم چې 30 کیلومترو نه سیوا کېدو بیا فرق سیوا کېږي د دې لپاره ښه خبره دی چې ته د کومې ضلع نقشه جوړې د اوقات الصلات ته د دې ضلع د خپل پرسنل نقشې تحقیق وکړه او په دې کې داسې کلی راواخله چې دا کلی د ضلع ترمنځ وي پوه شوې بې او د هغې طول البلد عرض البلد راواله او بیا پې ول نقشه جوړه ګوره بیا به د ضلع د هر ګوټ دپاره ټیک پوه شوې بې په نقشو کې زمونږ نه یو دا غلطي کېږي چې مونږ د نیټ نه طول البلد عرض البلد راواخلو او د نیټ طول البلد عرض البلد کې دا مسله وي چې هغې یا د هډ کوارټر راغستی او ضروري نه چې هډ کوارټر دی په منځ کې هغه سایډ ته هم کې وي د بعضې ژبو او یا د یو مشهور ځای راغستی نو هغه هم سایډ ته کېدلی شي ته یې خپل تحقیق وکړي چې زمونږ د منځ کلی کوم لکه د ټولې 400 لپاره ته یو نقشه جوړې د دې ټولې ضلع 400 منځ کوم چې دا بله ورځ چې کوم کتاب کې ویل چې هغه 16 جولای او مۍ په دې باندې د انور عین د کعبې د پاسې د هغې نه قبله پاکستاني سره معلومېږي هغه مې د یو خبره بله کړې وه که نه چې ګوره اوس ګوره پیره ټیم